السلام علیکم. زه مراد علي خان یم او دا وخت د ملمجبي په روډ منګلور په ایریا کې موجود یم. دا ملمجبه روډ دی چې ډایرکټ ملمجبي کې تللی دی او دا منګلور دی. دغه یو پل دی، دغه عیسی دې خوړ چې دی وړې ده. په دې خوړ کې ټایم په ټایم باندې چې دی اوبه سیوا کېږي. اوس پکې مو اوبه سیوا شوي دي او که تاسو وګورئ دا په هغه ځای کې دا خوړ چې دی تقسیم شوی دی، نو نیمې اوبه په هغه سایډ باندې بهیږي او نیمې اوبه په دې سایډ باندې بهیږي. او دا اوبه اوس هم په دې کې د دې سپیډ چې کوم دی هغه سیوا دی، دا راځي ډایرکټ دا ځای وهي، دا روډ وهي. دا د روډ تاسو وینئ څه حصه چې ده هغه کټ کړې ده او دغه شانته کې دا اوبه اوس هم په دې ویښ کې په دې باندې روانه ده. نو دا به خامخا دې روډ ته چې نقصان رسوي. که دا سلسله کې روانه وه نو څو ورځې پس به نه صرف دا روډ بلکې دې باندې پس کوم دی د بجلۍ نظام هم درهم برهم یو دا ښایسته روډ چې کوم دی دا به هم گزار شوی، ځکه چې تاسو ګورئ دا کچکړه دی، ځای په ځای باندې چونونه پکې راغلي دي او دا چې کله هم د حادثې ښکار کېدی شي. خدای مکړه که ګاډي دا پرې رواني اچانک دا گزار شي نو هم بس جاني نقصان شي، هم به روډ تباه و برباد شي. بیا زما خواست انتظامیه ته چې کوم زمونږ د سوات ناقصه انتظامیه ده، د هغې نه ناقص پالیسیانو د وجې نه چې دی هسې هم د سوات سیاحت چې دی مکمل طور باندې تباه دی. ملمجبي ته په دنیا خلک راتلو، د دې نقصانونو د وجې نه چې دی زمونږ سیاحت ته هم ډېر نقصان رسېدلی دی. تاسو کتی شي دلته ډېر نقصانونه رسوي. بیا زمونږ انتظامیه له پکار ده چې دغه ځای چې کوم دی دې میلیونونه نه یو دوه ګاډي دې ولګوي، دغه اوبه چې کوم دي دا ځای دې ورته لارې برابر کړي او یو سایډ ته دې واړوي، ځکه چې دغلته په منځ کې پکې خټ ټټ ډړم وهلی شوي ده که نه. د دې اوبو یو سیسټم دې برابر کړي چې د دې روډ نه دې بچ کړی شي. په دې منځ کې دې د خوړ چې کوم خپل حصه ده هغې ته دې واړوي، ځکه دلته تاسو کتی شئ دغلته پکې په منځ کې وټې وهلی شوي دي. د خوړ په منځ کې دا وټه چا وهلي ده، ولې وهلي ده، دې به څوک تپوس کوي. دلته خو ډېرې محکمې دي، غټې غټې او ډېرې ادارې دي، هغې ډېر کار کوي او ډېر غټ غټ ګاډي دي. که تاسو سوچ وکئ په ملمجبه باندې چې کوم د چارباغ دلته چې دی ټي ایم اے وه هغې به په ملمجبه باندې چې دی خټ ټټ بدماشان به یې د وړي لوړي به ورسره وي، د خلکو نه به یې ټکسونه اخیستل. نو په ملمجبه کې چې کوم نو ملمجبې په روډ چې کوم تاسو ټکسونه راغونډ کړي دي، په هغه د خلکو هغه ټکسونه پیسې چې تاسو څومره راغونډې کړي دي تاسو به په هغې څه کړي هغه خلکو ته پته ده. خو په هغې کې خو به لږ ډېر دومره به خو کېږي که نه چې یو دوه ګاډي دلته کوي او د دې د خوړ د اوبه چې کوم دي دا برابر کوي او د دې سړک نه چې دی بچ کوي. ځکه چې دا په سپیډ سره روانې دي او دلته لاندې لګیا دي، دا دې روډ ته چې نقصان رسوي. نو دغه ټول انتظامیه ته مې خواست دی چې وروسته به بیا افسوس کوئ چې ملمجبي روډ بند شو، بجلي خرابه شو او سیسټم دغه شو. بیا به تاسو راشنونه راځي د سیلاب د متاثرینو په نوم باندې او هغه به تاسو بیا په ځای کوئ، په کالونی کې به چې دی ګودامونه ډکوئ او بیا به په قلاره په خلکو تقسیموئ. کېدای شي هغې کې ډېر خلکو ته نقصان رسېدلی. نو وخت دا دی چې اوس نه تاسو دلته لږ ډېر انتظامات وکړئ او دوه ګاډي راولئ او دلته یو لار برابر کړئ او د دې کوم چې خدای دې نور سیلاب او دا نه راوړي، خو چې کوم دا شته اوبه دي چې دا دې منځ ته کوي چې دلته نور نقصان ونه شي او نور بدې پېښې مخې ته را نه شي. ډېره مننه.